احساس زری زری شو قتلی میت با پل چې دی خپل نکړي سبلا تپی اغیا احساس زری زری شو قتلی میت با. السلام علیکم ناظرین، زم عباس جان بنګ شو زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه تاسو ته پته چې ټول دنیا کې کوم دا وبایي مرض دی کرونا دی وجنه ټوله دنیا یې بالکل ولړ ځوله، ټوله دنیا کې لاک ډاون وشو، کاروبارونه بند شول، خلک بېروزګاره شول، هر یو ګورنمنټ لګیا شو، هر ګورنمنټ لګیا شو د هغو عوامو غریب عوام د نقصان ازاله خو یې نشوه کوی، ډېر ډیولپ کنټریز دي خو بیا خپل طرفه لږ لږ ریلیف یې غریبانو ته ورکولې کوشش وکړلو. نو همدې شانته پاکستان کې یو عمران خان څه کوم ریلیف ورکولې کوشش وکړلو، دغه ته یو نامه یې ورکړه احساس ایمرجنسي کیش پروګرام، هغه کې 81 طبعه چې هغه تاسو ټول ته پته دی. هغه نه هغه پیمنټ سلسله تقریبا میاشتې نه زیات شو چې روانه دی او هغه پیمنټونه د کېږي اوسه پورې دریمه مرحله یې پاتې دی، هغه بیا انشاءالله پیر ورځې سټارټ کېږي. خو دې کې خبرې مقصد مې دا دی چې ډېرو خلکو پیسې واخیستې، زه خپله د دې خبرې ګواه یم چې ډېرو داسې غریبانو واخیستې چې واقعي هغه باندې انسان زړه خوشحال شي چې یاره واقعي هغه دپاره د 12,000 روپۍ ډېره غټه معنا لري. که ته وایم چې داسې فیملیز دي چې هغه 12,000 باندې در مکمله روژې میاشت ته آرام سره تېروی شي. خو دې سره سره یو تل حقیقت دا دی چې دې نه مو انکار نه شو کوی، بېدبي معاف ډېرو امیرانو یې واخیستې دا پیسې. ټیک دی میسج راغلی و سیسټم طرف نه هغه اهل قرار شوی و، مو دین اعتراض نه کوو چې مثال اوس دا چې دی سیسټم دی کمپیوټر دی نادره کوم سیټ اپ دی هغه کې کار کولی واقعي ضرورت دی چې هغه ټیک شي. خو اینی هاو خبرې مقصد دی چې دغې ویډیو مقصد دی هغه ایدي نه دی، هغه بلکې دا دی څه خلکو پیسې خو واخیستې خو څه کومې نامې باندې کوم د پروګرام نامه یې ورکړې وه حکومت، کومې نامې نه دوی پیسې واخیستې، صرف پیسې جیب ته کې نامې باندې سوچ نه وکړلو. زه نن دغې ویډیو وساتت سره زه صرف ایمو تاسې ټولو خلکو ذهنونه صرف دغې خبرې ته راوستل غواړم چې دغه ټکي باندې لږ مو سوچ وکړو چې کوم باندې دغه پیسې واخیستلی شوې، چې هغه ټکی چې کوم حکومت منتخب کړی دی هغه نامه د احساس، د بل سړي احساس. احساس دی چی؟ اول احساس تاسو خپل کور کې خپل ورور خور، احساس تاسو خپل ګاونډ کې خپل محلې کې هغه غریب فیملی چې هغه اکثر نور سملي، احساس د خپل رشتو ورور لور پلار زوی خر زونګی د دغو رشتو ویلې چې موږ سره قسمتۍ سره داسې تجربې مو وشوې دغې ټرانچ کې د کوم پیمنټ سلسله دی عجیبه عجیبه نوي نوي کیسې مو اورېدې. زه به که دا وایم چې دا 12,000 روپۍ بظاهر 12,000 روپۍ دي، خو زه به دا وایم چې د هغه 12,000 روپۍ دي چې دي ډېرې چهرې وښیلې، اصل چهرې، بهر نه انسان د هر مډل ګیټ اپ کوی شي خو ننه نه یې وښیلې چې ننه دا رشته چی دی. ډېرې رشتې اشکاره کړئ وی خیلی چې دا رشته کوم حد کې وه، کوم طور نه ولاړه وه. لکه هغه یو وړوکی مثال زه دا درکړم چې یو ووړ کې رسي ځوان ووړ کې رسي خپل خر ولید هلته مو ته یا یې سیاره دې لور مو باندې واده دی خو چونکې اوسه پورې دې ته ما شنختي نه و جوړ کړی دا پلار پسې دی نه د لور ته یعنی مو خپلې کولې ته 81 نه میسج واستولو نه هغه ته میسج کې راغللو چې تا والد صاحب اهل دی نه هغه لور دې ته بیا ټلیفون وکړو پلار ته چې ما چې میسج ته ولې ما ته پیسې راغلي دي خو هغه ته اهل یې و چې چونکې تو ګوتې نه بغیر نشي اخیستی پیسې ما ته راخله نه پلار یې بیا راغلی و پیسې پیمنټ اخیستی و هغه بیا ونغلی شی و د زونګي ورته ویلي و چې هغه لور ته پیسې ورکړه خر ورته ویلي و چې هغه خو ما ګوتې نه اخیستې دي زه یې نه ورکوم ما حق کېږي نه هغې سلسلې کې موږ ته راوستلو نو موږ ته صفا ویله چې وروره موږ کار پیمنټ ورکول دي که موږ قانون سیکاسي نه کوم سړی ګوته ولګوي موږ خو پیسې مغه ته لاس کې ورکوو هغه مرضي دی چا ته ورکوي نه ورکوي هغه خپله مرضي دی موږ خو چې چا هغه بایومیټریک وکړو خو دې ځای کې خبره چې دی خبره تو فیملی خبره دی لور و پلار رشتې خبره دی
مو یې والد صاحب ته همدا ویله چې حاجي صاحب خبره دا دی چې نوره تاسې فیملی میټرز دي موږ څه نه یو، خو صرف دا ته وایم څه لږ احساس کول پکار دي. دا یې تو لور دی، ټیک دی که درنه واده دی خو تو لور دی. که ته غواړې دې ته پیسې ټوله ورکولی شي، غواړې نیمې ورکولی شي، غواړې 1000 روپۍ نه ورکوي، هغه صفا ویله چې نه زه نه ورکوم، ما نه واده دی، بس دی خپل کار یې ما خپل کار. ټیک شو، خبره کلیر شوه. بودیجه کې هغوی سره مو کار نشته. که ما ته سوچ راغله هغه صرف دغه شي احساس. 12000 روپۍ پر یو پلار لور ځانه کټ کوي، زما نه واده دی ختم. اندې شان ته دا شی یو بل کیس وشو، تفصیل کې نه څم، دوو خویندو منځه مسله وه، مشره خور کشره خور، دوی واده، خو کشره خور یې ډېره زیاته فینانشلي هغه فیملي ډېره ویک دی، مشره یې مشولي ښه دی، خو مشرې به ته پیسې راخیستې نه غیان سینګ کار وکړه. خور ته یې ویله خپل کار کوه، دا ما ورخیستې دي، تازې ما زه نه یم، حالان کې ورته ویلي کشرې خور به. ما صرف دغې ویډیو دغه ځای کې مقصد دا دی چې موږ ته دا لږ سوچ پکار دی چې دغه 12000 روپۍ چونکې دا ون ټایم پیمنټ دی، دغو وبایي کوم امراض وجې نه، کوم دا لاکډاون وشو دې وجې نه دا حکومت یو وارې بار بار نشي اخیستی چې د هرې میاشتې به وي، که ته دې رشتې خرابې کړي فار نه کوي، نه فار کوي. دا یو وارې 12000 دي، نن به وي هفته بعد به ختم وي، نه به وي، خو هغه رشتې چې کومې تاسې ټکراو کړي دغه 12000 لپاره ډېرې قیمتي وي. زه خو به دا وایم ډېرې قیمتي وي. نه لږ سوچ کول پکار دي، لږ د بل سړي د غریب سړي احساس کول پکار دي. زه خو دا یم چې دا خو رشتو خبره وه، ایون زه به ډېر هغه خبره ډېر معذورات سره دا وایم چې دغه لنجې چې د کوم تاسو ته ما مثال نه در کړه، دا مو ښځې مېړه کې ورېده، یوه کور کې اوسي. نن ما ته هلته یو سپین ږیری راغلی و ډېر څه غوسه و چې هغه ښځې ته پیسې مو ورکړې وې، مطلب اهل مغه شي وه، ویلي و چې د خونې کې مشر زه یم که د ښځه د حق یې ما کېدو که ښځې مو به تنده ویله ومه تا کور والا دی، بېله خو نه دی، طلاق خدا نه خسته طلاق خو نه دی چې نه، هغه ما ته نه راکوي. خیر اینی هاو خبرې مقصد مې دا دی چې پیسه دوره غوټ شی نه دی، احساس ضروري دی. نه اول ټول نه اول موږ ته د خپل چم ګاونډ کې هغو خلکو احساس کول پکار دي چې هغوی ته که زه وایم چې ورځې وګټي شپې ته یې وخوري. اوس حالات داسې دي چې اوسه پورې کاروبارونه بند دي. آیا موږ ته دا احساس راغلی دی چې هغه کور کې د شی پخېږي که نه؟ اوس خو د ماه مبارک رمضان میاشته دی، آیا موږ دا سوچ کړی دی چې موږ د دسترخوان باندې روژه ماتو کې پرشمیو کې دور دور دسترخوانونه ډاک وي چې ځایو کې نه وي؟ آیا د ما سره چم ګاونډ کې داسې کسان شته چې هغه ته به یخنۍ نه علاوه چای نه علاوه بل څه میسر وي که نه وي؟ نو وروڼو دا یې ما مقصد و چې موږ ته لږ ونته دا سوچ پکار دی چې موږ د بل سړي احساس وکړو. نو که ما خبرو سره څوک اتفاق کوي نه کوي، لاندې کمنټس باکس کې موږ ته خپل رای لیکای شئ. تاسې ډېره ډېره مهرباني. الله حافظ. احساس ذری ذری